سم محرم شپه ده چې تقریبا د اتوار ورځ راځي. الله تعالی بیا دې ته یو ځان ته خصوصیت ورکړی ده. الله تعالی فرمایي یوم عاشورا چې د محرم الحرم لسمه ورځ ده. الله تعالی دا د فضیلت والا ورځ پیدا کړې. د دې د فضیلت دپاره مختلفې وجې په حدیث مبارکو کې راغلي. یوم عاشورا ته چې الله تعالی فضیلت ورکړی چې را روانه د محرم میاشته یو فضیلت په دې خاطر الله تعالی ورکړی چې الله تعالی ټول کائنات، الله تعالی مځکې او اسمانونه، الله تعالی دریابونه او غرونه په دغه ورځ باندې پیدا کړي. نو د دنیا جوړ چې مځکې او اسمانونه دي الله تعالی د عاشورا په ورځ باندې پیدا کړي. ځکه د لسم د محرم ته الله تعالی په دغو عامو ورځو باندې او په دې عامو شپو باندې فضیلت ورکړی دی. دویم د فضیلت وجه چې الله تعالی و محرم لسمې ته ورکړې ده هغه په دې خاطر باندې چې الله تعالی په د عاشورا په ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا کړی ده. د آدم پیدایش چې سوی هغه د محرم په لسم باندې سوی ده. دا څه معمولی خبره نه ده. د آدم په پیدایش باندې الله تعالی و دنیا ته 1,440,000 کم و زیات انبیا راستولی دي. د آدم تر پیدایش وروسته الله تعالی په دنیا کې د صحابه کرامو غوندې جلیل القدر انسانان پیدا کړي. داسې شخصیتونه یې پیدا کړي دي چې الله تعالی تر انبیاو رالاندې دویمه مرتبه و دوی ته ورکړې. نو الله تعالی چې دې محرم ته دومره غټ فضیلت ورکړی د هغه دپاره دویمه وجه دا چې الله تعالی په دې مبارکه ورځ باندې د آدم علیه السلام پیدایش کړی. دریمه وجه چې الله تعالی دې محرم ته فضیلت ورکړی پر عام ورځو باندې او پر عامو شپو باندې هغه دا چې کله له آدم علیه السلام څخه سهوه وسوه، له ده څخه یو خطا وسوله، بیا دی الله تعالی ته سوال و زاری کوي چې یا الله ما معاف کا. الله تعالی دا آیات ورشي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا رضی الله عنها چې کله دا آیات شروع کو له الله تعالی څخه د مغفرت سوال کوي. الله تعالی و دوی ته مغفرت په کومه ورځ باندې کړی؟ هغه ورځ هم د محرم الحرم دغه لسمه ورځ ده چې اوس را روانه د اتوار ورځ جوړیږي. نو الله تعالی آدم علیه السلام ته د توبې د مغفرت کومه ورځ سیوله چې الله تعالی دې ته مغفرت کړی دی هغه هم د محرم لسمه ورځ ده. او څلورم فضیلت چې الله تعالی د محرم و لسمې ورځې ته ورکړی هغه د ادریس علیه السلام په وجه باندې چې الله تعالی په دغه لسم د محرم باندې و ده ته یو غټ مقام ورکړی ده. الله تعالی په قرآن کې بیان کوي و محمد رسول الله ته فرمایي واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. الله تعالی د تذکره په خپل کتاب کې وکړه چې انه کان صدیقا نبیا. دا یو رښتینی نبی دی، دا د یو عزت والا د یو شرافت والا نبی دی. او الله تعالی فرمایي ورفعناه مکانا علیا. الله تعالی وایي موږ دته غټ مقام ورکړی، موږ و دته غټه درجه ورکړې ده. نو دته یو اعزاز ورکول سوی د الله تعالی له طرفه د قرآن کریم په آیاتو باندې ثابت ورفعناه مکانا علیا. الله تعالی وایي موږ دته غټ مقام ورکړی دی. نو هغه غټ مقام چې الله تعالی و ادریس علیه السلام ته ورکړی هغه هم د عاشورې په ورځ باندې چې د محرم لسمه وله. پنځم فضیلت چې الله تعالی و دې محرم ته ورکړی او بیا په محرم کې د محرم و لسمې ورځې ته ورکړی هغه د حضرت نوح علیه السلام په وجه باندې. نوح علیه السلام چې و خپل قوم ته شرا وکړه ربي لا تذر
على الارض من الكافرین دیارا. یا الله د مځکې له سره څخه ټول کفار ختم کې. الله تعالی چې د دعا قبوله کړه د مځکې پر سر باندې ټول کفار الله تعالی ختم. او دی په هغه کشتۍ کې تقریبا 7 میاشتې سفر ده کړی. له 7 میاشتې سفر څخه وروسته چې دا کشتۍ په یو غره باندې ودرېدله، په مځکې کې بعضې ځایونه وچ پاته سو. دا یو داسې عذاب نه و، له اسمانه څخه هم باران، له مځکې څخه هم اوبه راوتلې. په دې کشتۍ کې نوح علیه السلام 7 میاشتې سفر وکړو. له 7 میاشتې څخه وروسته چې کله کشتۍ په یو غره باندې ودرېده، بعضې مځکې وچې سولې، نو هغه کومه ورځ وه؟ هغه د محرم 10مه ورځ وه. نو الله تعالی سي و د محرم 10مې ورځې ته د محرم 10مې شپې ته فضیلت ورکړی. هغه په دې خاطر باندې چې الله تعالی دا ټول کائنات سي بیرته پاته کو. دا خو د نوح علیه السلام له اولادې څخه او هغه کسان چې په کشتۍ کې وو له هغه څخه بیرته دا نظام جوړ سو. دا ټول کائنات له هغه څخه بیرته جوړ سوي دي، ځکه له د کشتۍ بغیره خو په مځکې پر سر باندې یو څوک هم ژوندی نه دی پاته سوی. نو هغه کشتۍ چې له 7 میاشتو څخه وروسته درېدلې، هغه ورځ د محرم 10مه وه. او شپږم فضیلت چې الله تعالی و محرم ته ورکړی، هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام په وجه باندې. حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی، الله تعالی د نمرود څخه دته نجات ورکړی، الله تعالی له اور څخه دته نجات ورکو. او داسې اور چې هغه اور 1 میاشت لګېدی، د هغه اور دپاره 1 میاشت تیاري کېدله. نو الله تعالی چې ابراهیم علیه السلام ته کوم انعامونه ورکړي دي، په هغو انعامو کې ډیر نعمتونه وو. دا موږ د اختر په ورځ ذکر کړي. او ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی خلیل الله ویلی دی. دا د الله تعالی یو جلیل القدر نبی و. نو هغه ته چې الله تعالی کوم انعامونه ورکړي دي، هغه هم د دې عاشورا د دې محرم د 10مې په ورځ باندې. اووم فضیلت چې الله تعالی ورکړی، د حضرت داود علیه السلام توبه الله تعالی د محرم په 10مه باندې قبله کړې ده. الله تعالی فرمای وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. الله تعالی سي د داود علیه السلام توبه قبول کړله، هغه هم د محرم 10مه ول. او د محرم ته سي الله تعالی فضیلت ورکړی. د حضرت ایوب علیه السلام الله تعالی په یو ډیر سخت مرض باندې اخته کو. الله تعالی پر د باندې امتحان د بیماری په شکل کې راوستی، لیکن الله تعالی سي له دې بیماری څخه الله تعالی سي په دې امتحان کې دته کامیابي ورکوله. په دې امتحان کې چې دی الله تعالی کامیاب کو او له دې سختې مریضۍ څخه الله تعالی خلاص کو، هغه هم د محرم 10مه ورځ وه. نو دا داسې د فضیلت ورځ ده، په یوه وجه نه، په 2 وجو نه، بلکې د دې د فضیلت دپاره ډېرې وجې په حدیث مبارکو کې ذکر. او حضرت موسی علیه السلام سي الله تعالی له هغه جداله څخه، له هغه فرعون څخه چې د خدای دعوه کړې وله، الله تعالی سي په کومه ورځ دی ځینې خلاص کړی چې الله تعالی د فرعون ټول قوم غرقو په دریاب کې، او حضرت موسی علیه السلام ته نجات ورکو، هغه هم د محرم 10مه ورځ وله. نو د دې فضیلت الله تعالی او په حدیث مبارکو کې محمد رسول الله په ډیرو وجوهاتو سره ذکر کړی ده. کمی وجوهات چې ما تاسو ته ذکر کړې دا خو تقریبا 10 وجې دي. له دې څخه بغیر هم په دې کې مستقل کتابونه جوړ دي. یوازې په دې کتاب کې د محرم دپاره تقریبا تر 50 زیات وجې بیان کړي دي چې الله تعالی و دې ورځې ته زیات فضیلت ورکړی. اوس په دې ورځې کې موږ تاسو ته څه کول پکار دي؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ورځ کې موږ تاسو باید 2 عمل وکړو. یو عمل دا دی چې په حدیث مبارکو کې راځي چې کوم کس په 10 په ورځ باندې او د 11 په ورځ باندې یا داسې د 9 او د 10 په ورځ باندې یو روزه ونیسي، الله تعالی د یو کال د روزو ثواب ورکوي.
په دې یوه ورځ باندې الله تعالی و انسان ته د ټول کال د روزو ثواب ورکوي. او بل فضیلت دا چې الله تعالی د انسان آینده د یو کال ګناهونه ورمعافوي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید دغه دوې روزې په اهتمام باندې ونیسو، ځکه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړو، په دې وخت کې د مدینې خلکو د محرم د 10مې ورځ روزه نیولې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې کوي چې ای یهودو تاسو دا روزه ولې نیولې ده؟ د دې روزې د نیولو وجه څه ده؟ نو یهود په جواب کې ورته فرمایي چې الله تعالی و موسی ته په دې ورځ باندې له فرعون څخه نجات ورکو. موسی علیه السلام روزه ونیوله. الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ته نجات ورکو چې د ده کشتۍ 7 میاشتې وروسته ودرېدله. په هغه ورځ باندې د شکریې دپاره د روزه نیولې ده. او کم 10 ځایونه چې ما ستاسو په مخ کې ذکر کو، پر هر نبی باندې چې کم امتحان راغلی یا الله تعالی کم انعام باندې ورکړی، هغو د شکریې په خاطر باندې په دغه ورځ باندې روزه نیولې ده. نو هغه یهود ورته وایي ځکه موږ روزه ونیول. او په حدیث مبارکو کې راځي چې د رمضان المبارک د روزې تر فرضیت مخکې الله تعالی دغه روزه پر دغه امت باندې هم فرض کړې وله. نو د عاشورا روزه پر محمد رسول الله باندې هم فرض وله. لیکن چې کله د رمضان المبارک حکم رالی، هغه میاشت ته ځان ته معلومه سوله د روزې دپاره، بیا الله تعالی دغه حکم منسوخ کو، هغه د عاشورې روزه اوس فرض نه ده. نو د فرضیت یې ختم سوی دی، لیکن استحباب یې اوس هم پر خپل ځای باندې پاته دی، هغه سنتواله یې اوس هم پر خپل ځای باندې پاته دی. نو موږ تاسو ته پکار ده چې په دغه ورځ باندې موږ تاسو یو عمل دا وکړو چې موږ تاسو نفلي روزه ونیسو. او دویم عمل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په خپل سرخان او پر خپلو بچانو باندې په دغه ورځ او په دې شپه کې تاسو پر خپلو بچانو باندې یو څه فراخي راولئ. د هغې فراخي وجه به دا وي چې د چا سترخان په دې 10مه ورځ باندې پراخ وي، الله تعالی به په آینده ټول کال کې د ده روزې ورپراخه کړي. نو دا دواړه مسنون اعمال دي. نو موږ تاسو باید دغه مسنونه روزه هم ونیسو او پر خپلو بچانو باندې په دې مبارکه ورځ کې یو څه فراخي راولو. الله تعالی دې موږ تاسو ته د دغو مبارکو میاشتو د قدردانۍ توفیق راکړي. الله دا 4 میاشتې هغه د فضیلت میاشتې دي، نو په هغو کې عبادت کول هم ثواب لري، په هغو کې صدقه ورکول هم ثواب لري. او د دې بالعکس که چیرې انسان په دغو میاشتو کې بیا په ګناه باندې اخته وي، هغه ګناه یې هم بیا دوچنده ده. لکه څنګه چې ثواب دوچنده وي، داسې په هغو میاشتو کې او په هغو د ورځو کې چې کوم د فضیلت والا ورځې او شپې، په هغو کې بیا ګناه هم دوچند دی. نو موږ تاسو ته پکار ده چې په دې مبارکه میاشته کې موږ تاسو له ګناهو څخه ځان وساتو. الله تعالی موقع راکړې تر اوسه پورې 8 ورځې تېرې سوي، پاته 22 ورځې د فضیلت ته پاته دي. نو باید موږ تاسو په اعمالو کې یو څه فرق راولو. د دغو ورځو او د عام ورځو باید موږ تاسو فرق وکړو.